بسم الله الرحمن الرحیم. دا کوم فراډ چې پیرسباغ CCRI فارم والا زمیندارو سره کړی دا ګلزار 2019 تاسو کتلی شئ. دا مونوګرام دا بورې پرته دې کې دننه تخم دی. دې کې چې کوم تخم اچولی شوی یقین مې نه راځي چې هغه 50% پیداوار کم کړي بلکې 50% نه هم زیات کمې کړي، ځکه چې دې کې دا تخمونه کوم په ځمکه پراته دي. مخکني ویډیو کې مونږ شیر کړو. دې تخمونو مخنیوی دی له پخپله نه ورځي، زمیندار به ورسره سوي، ځکه چې یو سړی DP نشي اخیستی، نایټریټ نشي اخیستی، فاسفیټ نشي اخیستی، یوریا نشي اخیستی. هغه به دې دوی څنګه وایي؟ 700 باندې به هغه تخم څه وایي؟ په 7700 روپۍ باندې دی دا پر بیگ قیمت و زمیندارو اخیستی دی دا تخم، او ناقص تخم د دې بورو کې پروت دی. یوازې ما نه دی اخیستی، دې ټول ډسټرکټ کې دی پسې پړتال وکړی شي چې دا څونه پرچې دی دی کړی ټولې کوم زمیندارو له په خېټه کې چاړه منډلې، ډېر ظلم یې کړی، ډېر نارایوي کړي. ضلعي حکومت ته خواست کوو، د KP حکومت ته خواست کوو چې د دې تپوس وکړی شي بصورت دیګر. که دی تپوس ونه کړو نو موږ به 3 ورځې پس د DC صاحب آفس مخې ته احتجاجي پروګرام کوو او د ټولې ضلعې زمیندار به راغواړو. جی اجاز خان انشاءالله څنګه چې آصف خان ویني دا یو لوی زمیندار دی په نوخار کې. زه په خپل هم زمیندار یم او د تحصیل ممبر یم. زه په دې ډېر زیات خفه یم چې تر اوسه پورې خو زه وایي په چیو کې ملاوټ و. یو سړی لکه ویني چې به سوټې مسکي، په مساله کې ملاوټ و. دا نن چې کوم ظلم موږ سره وشو، دا زمیندار سړی د کال د غم دپاره لګیا دی چې دی به غنم کري انشاءالله تعالی. دا به ښه پیداوار کوي، دا به د ملک ګوټ ګوټ ته رسي. خوار غریب به پکې انشاءالله تعالی حصهداري، څوک به پکې ویني بیلچې وي، څوک به پکې سسکوره وي. دا خو حکومت زموږ نه لګوي، هغه بنیادي حقوق خوري. هغه په دې شکل کې چې دا یو حکومتي اداره ده، په دې باندې د کال کروڑونه روپۍ بجټ لګي. زه هم بخښنه غواړم دا د ډایرکټ په زمیندارو لګي، ځکه چې د دې ریسرچ څه شو، د دې کې پروفیسران ناست دي، ډاکټران ناست دي، ریسرچ افسران ناست دي. د دې ریسرچ خو ناکامه شوې ده، ځکه چې دې خو زموږ د زمیندارو هغه ګن بلا چې کوم ویني میلیونو له هغه کم غنم چې ورکوي دی، د هغې نه هم دا لکه ویني ناقص تخم جوړ کړی دی. او هغې اګن بلی په بوجو کې اچولي چې ستاسو مخکې دي. نو موږ DC صاحب ته هم دا وینا کوو چې برای مهرباني اوسه پورې خو زموږ په تېرو څو میاشتو کې چې موږ د تحصیل حکومت د تحصیل په سطح باندې لکه احتجاجونه او په دې باندې موږ د زراعتو په هکله باندې ډېر زیات بخښنه غواړم ټاکنې وکړې، خو اوسه پورې په هغې عمل ونه شو. موږ وو چې یاره د دې انکوایري دې وشي، غیر جانبدار دی وشي او زمیندار دې راوغوستی شي چې کومو زمیندارو سره دا زیاتې شوي دي د هغې دې ازاله وشي. او که انکوایري ونه شو نو بیا به تاسو کې انصاف پیدا وکړي. موږ به زموږ ګوره موږ د ضلعې په سطح زموږ د انجمن تاجران موږ هی سره هم رابطه کوو، نورو زمیندارو سره مو کلي په کلي ګرځو چې راپاڅو د خپل حق په خپله تپوس وکړو انشاءالله.